سيقول السفهاء من الناس عن قریب بدا بیوقوف په خلقو کې هغه به سوالو کې ما واللهم عن قبلتهم التي کم شی دی د کعبه سره مسلمانانو مخ واړاوي یکانو علیها چې دی پراغه خوا عبادت کاوي قل اے پیغمبر ورته وایه لله المشرق والمغرب مشرق اور مغرب د الله د پاره دی یهدی من یشاء الله هدایت ورکوي چې چاته وغواړي الی صراط مستقیم د سمیلاري وخواته دا د سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 دی په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت تحویل قبلہ باندې د اعتراض جواب بیانوي نبی علیہ السلام په مکه کې بیت الله په خواته المنځ کاوي مدینه لرالی به ولس میاشتي بیت المقدس خواته المنځ کاوي لیکن د نبی علیہ السلام خواهش ارزو تمنا دا او د زړه ارمان دا چې زه د بیت الله خواته مخ وکم منځ کوم هر ورځ به اسمان ته کتل هغه مخ کې آیاتو کې راځي ولس میاشتې بعد الله رب العزت بیرته حکم ورکړي چې کعبۃ الله وخواته بیت الله وخواته مخکل منځ وکړه کافرانو اعتراض وکړي دا څنګه مسلمانان دي کله بیت المقدس خواته مخ کې کله بیت الله خواته منځ کې دا څنګه مخ سره اړي راړي الله رب العزت ته جواب ورکړي چې مشرق و مغرب د الله تسته د اعتراضي او حقیقت نستی بیوقوف السفهاء اول لفظ سيقول السفهاء سفهاء بیوقوف تی بیوقوف است جهاله ستی سوال ستی اعتراض بیوقوف دی دی کې اوله خبره دا ده چې تحویل قبله راغلی نه ده لیکن الله اعتراض او جواب ذکر کی ځکه چې الله رب العزت مسلمانان بیدار کی چې اعتراضات او جوابات څخه پریشانه کېدو ضرورت نشته الله رب العزت دلته صراط مستقیم څخه بیت الله مراد ده کم خلق چې بیت الله او خاطر مخ کې المنځ کې دا ټول پر صراط مستقیم دی الحمدلله مش ټول پر صراط مستقیم باندې په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت موږ ته درې نصیحت کړي دي درې سبق یې را کړي دي اول نصیحت دا دی چې مسلمانه د الله حکمونه کله بدلیږي را بدلیږي دا د پریشانی صورت نسته که کعبۃ الله باندې الله یو حکم کړی دی پر بیت المقدس یې کړی دی یا په نور شانو کې د الله حکمونه تبدیل شوي دي پریشانی ضرورت نسته دا د الله حکمت دی دویم دا دی چې کله کافر یا بیوقوفه یا جاهله ستا پر طرز عبادت باندې ستا پر ژیره باندې ستا پر لباس باندې ستا پر اعمال باندې اعتراض کی پریشانه کېدو ضرورت نسته ثابت قدم اوسه خپل پر عمل باندې مضبوطه اوسه لیکن د کافر د جاهل د بیوقوفه د بېدینه په اعتراض باندې پریشانه کېږم ډېر کسان به تاسو لیدلي ژیره دې ولې وخریله یاره خلکو پر راخندل اعتراض یې پر راکول ستا څنګه ژیره ده فلانکی شی دی ولې وکړي جی دا خلکو تاسې ویل دا خلکو تاسې ویل د خلکو اعتراض پرېږده الله څه وایي رسول پاک څه وایي قرآن څه وایي هغه ته ګوره پر هغه باندې عمل کو دا آیت پیغام دی دریم آخري چې موږ قبلې ته مخ کو یا بیت المقدس ته مخ کو د دې سره زموږ سره کار نسته موږ حقیقت کې د خپل رب عبادت کو سعودي عرب چیرې دی پاکستان چیرې دی موږ که مراد کعبۃ الله وای موږ به مخامخ د کعبې بغیر عبادت کولی نه چې کعبه نسته نو عبادت نه کوم نه موږ خو صرف اور صرف د الله د حکمو پابند یو موږ د یو څلور دیواري شي عبادت نه کوو د دې تور چادر عبادت نه کوو موږ د خپل رب عبادت کو الله دې د عمل توفیق رانصیب